الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه وصحابياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين الطيبين الطاهرين المعزمين المكرمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. صدق الله خالقنا العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا محمد وأنا ابن عبد المطلب. الحديث. وقال في حديث آخر أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. درود پاک شریف شوق و محبت سرول ولی اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وصحابيات سيدنا محمد وأهل بيت سيدنا محمد وأهل طاعة سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها أن حقه العظيم. گرانو مسلمانان نورونو دو زمون چې کوم دو کلام عظیم الشان د تفسیر سلسله روانه ده د جمعې په دې تقریر کې نو په هغه کې ما ستاسو په درون حضور کې گویا کې یو لسکم سلم نمبر آیت کریمه مبارکه تلاوت کړه، یعنی 89 نمبر. دا میاشت مبارک هم د ربیع الاول شریف دا خو دی آیت کریمه مبارکه کی مخ کی یو تقریر په دی باندې شوی همو تیر جمعه کی او بیا په هغه کې خصوصا د انبیاء کرامو د آمد سلسله د هغه سره بیا معامله د امتیانو دا هغه تذکره چې دینو هم شوی و او بیا دا یو نتیجه موږ ایستلې و چې چا د دې سره په هغه طریقه باندې چې کوم الله رب العزت دې د کوم مقصد د پاره را لېږلي دي او د دې قدر کړی دی، د دې معرفت حاصل کړی دی، د دې سره محبت کړی دی، د دې سره خپل نسبت چې دین د دې سره قائم کړی دی په اتمه طریقه باندې، نو هغه خلق کامیاب ګرځیدل دي. او چې کوم خلقو دې سره خپل نسبت نه دی قائم کړی، انکار یې کړی دی او دا انکار په دومره لوی مرتبه ته رسیدلی چې بیا د انبیاء کرام قتل کړي هم دي. کہ قرآن کے بار بار اللہ فرمائی وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بغیر الحق، دوی انبیاء کرام قتلئی پانا حق بان. او ما تاسو ته ویلو چې بیا کوم علماء به دا خبره کوله چې دا تاسو څه کوئ، دا ولې دا قتلوئ، نو هغوی به هم قتلوئ. اوس نن چې دی نو دغه آیت کریمه مبارکه ده نو ترجمه کو بیا د ترجمه سره سره دې کې چې کوم مقصد پروت دی نو د هغې توضیح کو. الله رب العزت ارشاد فرمائی
ولما جاءهم کتاب من عند الله، هر کله چې دی بنی اسرائیل ته دی یهودو ته هغه عظمت والا کتاب راغی. دلته کتابون نه مراد کوم کتاب دی؟ قرآن عظیم الشان من عند الله، د الله رب العزت د طرف نه. مصدق لما معهم، چې دا کتاب چې وو یعنی تصدیق کوونکی وو، دا قرآن عظیم الشان تصدیق کوونکی دی لما معهم د پاره د هغه کتابونو چې د دې سره دی، چې هغه مخکینی کتابونه دي، تورات دی، انجیل دی، زبور دی، صحائف دی. اوس د دې حال مخکې نه چې کوم دی نو ګورې ښیي چې دی به څه چل کو. الله وی وکانو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، او دغه بنی اسرائیل دغه خلق دا وو چې دوی به طلب د فتح کو. کله چې میدان جهاد ته وړاندې شو د کفارو مشرکینو سره، د عمالقو سره، نو دوی به دغه ځای کې دعا کوله. هغه دعا به څنګه کوله؟ نو الله رب العزت دلته کې وکانو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، و دوی دا بنی اسرائیل دا خلق چیرې دا کوم یهود دی، اهل کتاب دی، یستفتحون باندې ورته الله رب العزت اشاره کوي چې دی به طلب د فتح کو. یستفتحون کی استفتح یستفتحو کی باب استفعال کی دا سینه او تا د پاره د طلب راځي، یعنی طلب د فتح به کو. بچا باندې علی الذین کفروا، فکافرانو باندې چې کوم موت مخامخ راتلل. کما تاسو ته ذکر وکړو عمالقو سره به دغه راغی، دا خلق سره چې هغه به منکرو د الله رب العزت د ذات نه، د دین نه، د کتابونو نه، نو دی به طلب د فتح کو. هغه طلب د فتح د دې آیت کریمې د لاندې مفسرینو ټولو لیکلي دي چې دی به داسې وي چې اللهم انصرنا بالنبي المبعوث آخر الزمان، اے پروردگارا زمونږ د امداد وکا په وسیله د هغه پیغمبر، د هغه نبی چې هغه په وروستنۍ زمانه کې، اخیری زمانه کې تشریف راوړونکی دی. آقا کریم علیه السلام لا دنیا ته تشریف راوړی نه دی، او دغه خلکو به څه کولو؟ الله رب العزت ته به محبوب علیه السلام وسیله کو چې زمونږ امداد په دغه کفار او مشرکینو باندې وکړه، د مبارک په وسیله، په حق، په برکت. اوس د آیات ساتي دا خو رستو خلق دی یو قسم ته د تاریخ په لحاظ باندې. آدم علیه السلام مبارک چې کله دانه وخوړله بابا او ابے د الله پکې رازو چې داسې وشي لکه ځمکه کې چې دی نو خلیفه جوړول غوښتل که نه، نو بانې ورته جوړه کړه. هغه دغه وایي که نه حافظ جان بابا صاحب څه وایي؟ وایي جنت خو ځای د توالد تناسل نه و، ځکه د غنم دانه بانه شوله بابا ته. دا جنت چې دی نو دا د بچو راوړو د دغې ځای خو نه و که نه، د غنم دانه چې دی دا بابا آدم علیه السلام دی مبارکانو ته بانه وګرځېده. مونږ تاسو وایو هلکه بې بانې مرګ هم نشته دی، نو څه خو به وي که نه. ګوره اوس تاسو وګورئ آدم علیه السلام مبارک یو پیرا ډېر کلونه پکې تیر شو، د ډېرې حیا نه به برم نه کتل، او دومره ژړلي وو چې د مبارک په سترګو کې
اوخ کې کله ختم شولې د مخ کې لارې وکړلې نو بیا به وي یو روایت کې چې وینې بیا را روانې شو د ډېر زیات د جړا د وجې نه. خو به هر حال د اوښکو دا قول چې دی چې دومره اوښکې تللي دي چې د مخکې وله لارې کړي چې د نوح علیه السلام اوښکې د ټول مخلوق اوښکې را جمع کړي نو د آدم علیه السلام اوښکو ته وی نشي رسېدلی. دا د الله د یرې نه د الله د رحم په امید کې دا جلل کړي. خو یاره دوه دعاګانې کړي دي، یو قرآن کې راغلی ده، یو چې دی کتابونو ذکر کړی ده. الوفا باحوال المصطفى هم ذکر کړی دی. علامه عبدالرحمن جوزی چې دا ډېر مستند انسان دی هغه دا ذکر کړی الوفا کې. شفا والا قاضي عیاض رحمه الله هم ذکر کړی د سوی هغه د سی ویلي چې اللهم بحق محمد ان تغفر لی خطیئتی، اے پروردگارا اللهم بحق محمد ووسیلہ برکت دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم باندې ما ته زما دا خطا اجتهادی معاف کا. اللهم بحق محمد ان تغفر لی خطیئتی دا فرمایلی. او ما تاسو یو په قرآن کې راغلی دی چې هغه دوی پکړی دی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے پروردگارا مونږ په خپلو نفسونو ظلم کړی دی. دلته چې دی نو دا د مقربینو د ظلم خبره ده. حسنات الابرار سیئات المقربین ګڼلی شي ځکه دلته کې داسې راغلی دی. آدم علیه السلام نهایت عاجزي کوي. علما لیکي وایي شیطان چې کله نافرمانی وکړ نو هغه تکبر وکړي. آدم علیه السلام مبارک نه چې کله خطا راغله خطا اجتهادي نو هغه مبارک څه وکړو عاجزي وکړله. نو د عاجزۍ ثمرې ته وګورئ چې د آدم علیه السلام مبارک سر بلا شي اولاد چې دی نو خدای پاک جنت ته داخل کی. الله دې پکې مونږ هم شامل کی. او شیطان به د خپل اولاد سره چې کوم دی نو ډېر خلک د ځان سره چرته بوځي جهنم. دا د تکبر او د عاجزۍ په منځ کې عظیم فرق دغه ځای کې ګورې را ظاهر شي. مونږ له هم پکار دي چې داسې یو ګناه رانه وشي یو نافرماني راشي نو بیا الله ته عاجزي پکار ده. او دا دعا چې دی نو دا ګورې عاجزي ده. د آدم علیه السلام دعاګانې کړي دي عاجزي کړې ده. دا الله عبادت کې شغل کړی دی ځکه چې دعا عبادت دی او دعا د مغز د عبادت دی. دی وجه نه الله رب العزت چې کوم دی نو هغه قبوله کړی دی. نماز تاسو په دروند حضور کې دا عرض کوو چې دلته کې به دې سجل کوو وکانو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا. دی به طلب د بخښنې کوو نو هغه به څنګه وي ما تاسو عبارت وي د تفاسیرو ټولو تفاسیرو ته لیکلي الا ماشاء الله خو تقریبا ټول. که تفسیر جلالین رالی که تفسیر روح المعانی راخلی که تفسیر خازن راخلی که تفسیر مظهری راخلی کم نمونه به درته ظالم په دغه ځای باندې دا خبره ذکر کړې ده. نو تاسو وګورئ خو چې کله محبوب کریم علیه السلام الله فرمایي چې بیا کله تشریف راوړو الله اکبر فلما جاءهم ګورئ اوس د مجې خبره راځي. فلما جاءهم هر کله چې محبوب علیه السلام دی ته راغی کفرو به نو دوی په کفر وکړو. اوس به تاسو وایئ چې یاره دې ځای کې بعض علما وایي نه دی نه مراد کتاب دی. کله چې دی ته قرآن راغی نو دی چې دی نه کتاب خو مخکې ذکر راغلی دی. هغه دی ولما جاءهم کتاب من عند الله مصدق لما هغه مخکې الله ذکر کړی دی.
دلته کې مراد فلما جاءهم نه د جاء فاعل دا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دی چې دوی ته کله رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف اوري وکړه راغې نو الله وی ما عرفو کفرو به دې کې به دوه ترجمه کوي یو دا چې دا ما موصوله شي نو معنا به دا شي هغه پیغمبر چې دی مخکې پیژندلی نو کفر یې پې وکړو یاره پیژندلی به نه چې کله مثال په طور دی پې داغه په وسیله باندې د الله نه سوال کو چې زه د مبارک په وسیله باندې زموږ امداد وکړه په دې امالکه او په دې کافرو باندې پیژندلی و نو کفرو به کفر یا چې دی پیژندلی خو یو ګورې یاد ساتي یو جهل دی یو تجاهل دی جهل دی ته وایي چې یو سړی ناپوهي او تجاهل دی ته وایي چې ښه پوهي خو ځان ناپوهي کي دغې ته تجاهل ویل کېږي دا یاد ساتي په دې ځای کې به ګورې فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به هر کله چې محبوب علیه السلام دی ته راغی نو د آمد مصطفی ذکر ګورې چا وکړې الله وکړه یاد ساتي چا وکړو الله وکړو اوس د کم مجلس کې چې د آمد مصطفی ذکر کیږي نو هغه مجلس تاسو وایې د میلاد مجلس دی مجلس مولود میلاد او په کم کې چې د احکامو ذکر کیږي مجلس کې هغې ته د سیرت اجتماع ویل کیږي د سیرت چې کوم دی غونډه ویل کیږي دا یاد ساتئ دا دواړه ګورې جایز دي ښه میلاد النبی چې کله میلاد النبی وشو او دې ته دی محبوب علیه السلام تشریف راوړو ګوره یو ولادت مصطفی دی یو چې کوم دی زما عزتمندو خلقت مصطفی دی صلی الله علیه وسلم او بل زما عزتمندو بعثت مصطفی دی صلی الله علیه وسلم درې واړو کې فرق دی خلقت مصطفی هغه دی چې الله رب العزت د ټول هر څه نه مخکې آقا کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک نور پیدا کړی دی حدیثو کې راغلی مصنف د عبدالرزاق چې دی هغه دا صفا باب لګولی دی او دې باندې چې کوم دی نو مولاهم اشرف علي تانوي صاحب یو کتاب لیکلی دی نشر الطیب په نوم باندې چې فلواحد صاحب تاسو کله کله وایي هو هغې کې نور محمدي لومبرې ټافک ورکړی دی او دا اشرف علي تانوي صاحب دا د علماء دیوبند حضراتو ستر عالم تیر شوی دی یاد ساتئ نن خو که ته یو مسله وکړې هغه معمولي غونته په طبیعت ناسازه ولګېد چې دا بریلی دی ځکه نه نه بریلی او دیوبندي پرېږده مسله به ګورو فکر مو راغی که نه چې سمه وه نو په سر چشم که سمه نه وه نو چې هر چا کړې ده به ځان له به کړي نو موږ سره څه کار دی پوه شوې غرض مې دا دی فلما جاءهم کې وګورئ ورونو نو د آمد ذکر دی نو ما تاسو ته عرض وکړه چې خلقت مصطفی د هغې ذکر تاسو وګورئ جابر رضی اللہ عنہ مبارک تپوس کئی چې یا رسول الله الله رب العزت د هر څه نه مخکې څه شی پیدا کړی دی امام ابو عیسی ترمذی رحمت الله علیه دا حدیث ذکر کړی دی نو محبوب کریم علیہ السلام ورته فرمایي یا جابر ان الله تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نوره اے جابر الله تعالی د هر څه نه مخکې چې کوم دی نو زما نور پیدا کړی دی دا ډېر تفصیلي بیان دی بیا او په هغې پسې به ځو اوس د هغې ټایم نه دی خو یو خبره به تاسو ته ذکر کړمه په دې ځای کې سیرت حلبیه لیکلي دا ام السیر دی دا یاد ساتئ شپږ جلد دی ام السیر هغه ذکر کړي دي چې محبوب او دا خبره دلائل النبوه کې مشته جبريل علیه السلام مبارک نبی کریم علیه السلام تپوس وکړه چې یا جبريل دا راته ووایه عمر به دې څو نه وي نو هغه مبارک ورته فرمایي دا خو
د عمر خو راته پته نشته چې څومره به وي خو دونه اندازه راته شته چې الله پیدا کړم او ما بره وکتل په څلورم طبق کې راته یو نور ښکاره کېدو هغه نور به چې کوم دی نو او یا زره کاله به هغه نور ښکارېده او یا زره کاله به هغه نور پټو نه به ښکارېده او دا ننداره مې 2 او یا زره پیرې کړې ده او ستما والا درکړه بیا ځان له چې دی تپوسو کې وی وره سیرت حلبیه اوس اردو کې ترجمه شوی دی او دا سړی اوسنی سړی هم نه دی چې ګینې د فلاني جومات امام لیکلی دی او زه یې منم یا نه منم نه 600 هجري خوشا کې دغه شوی دی او دې ته علماو ام السیر ویلي دي زما وروڼو په دغه وخت کې تاسو وګورئ محبوب کریم علیه السلام چې دا واورېده نو ورته څه وایي ورې محبوب علیه السلام د الله پیغمبر دی لوی شخصیت دی امام الانبیاء دی خو قسم کوي کله چې دا انسان قسم کوي نو ګورې دا دې دپاره کوي چې زما دې خبره باندې دا خلک باور وکړي الله رب العزت قسم ته حاجت نشته خو زموږ د ټولو خالق دی مالک دی رازق دی که الله رب العزت نه غوښتې نو صبح شی به هم نه و دا دنیا به هم نه و هېڅ به هم نه و خو یاره د چا خاطر دی لولاک لما خلقت الدنیا بهرحال نو محبوب علیه السلام هم دلته قسم خوري نو الله هم قسم ځکه په قرآن کې مختلفو ځایونو کې خوړلی دی چې په دې خبره باندې تاسو باور وکړئ محبوب کریم علیه السلام والله انا ذلك الكوكب اے جبریل اتا چې ستوري لیدلې زما دې په خدای قسم چې هغه ستوري زوم ستوري زوم یاره اوس دا 1000 کاله به لیدو نه به لیدو 1000 کاله د دې څه مقصد و یو 1000 کاله ما د الله عبادت کوم او 1000 کاله په قیام ولاړم او 1000 کاله به الله ته په سجده باندې وما دا چې په سجده به نو تا باندې لیدم او چې په قیام به نو تا به لیدم دا خدایات ساته ګوري چې 2000 پیری جبرئیل السلام لیدل کړی دي کنه او یا 1000 کاله اوس دا تاسو بیا ځان لچتا هغه کې راولې نو ما سره یو موبایل په هغه وخت کې دې کې هم نه دي کتلې ا دې سپېړه کې مې نه دي کتلې په دې غټ کې اور کوټي کې مې کتلې او نو کیا موبایل هغه ماته یو جواب راکړ اوټ اف کوریج اې سما ته دغه د وسط دا بار زما کوریج نه دا بار دي دا زنه شم دا راپورټ درکول چې دا دینه سوله جوړ شو خو ډېر زیات دي جوړي نو عرض مې کو نبی کریم علیہ السلام او فرمایل چې اول ما خلق الله نوري دا ټول هر شنه اول الله رب العزت زما نور پیدا کړی دی والخلق من نور دا ارس بیا الله زما د نور نه یعنی د استفادې د نور نه بیا پیدا کړی پیدا کوونکی ګوري الله دی یاد ساتي مولا علی قاری رحمه الله مرقات شرح د مشکات لیکلی دا ډېر جلدونه دی 11 جلد کتاب دی مشکات شریف شرح پاغي کی دا لیکلی چې بھئی دلته کې خدا نه چې اول الله تعالی نور پیدا کړی دی بل حدیث کې راغلی اول ما خلق الله القلم الله قلم مخکې پیدا کړی دی اوس بس کو نو تطبیق کړی دی چې دا یو دا تخلیق حقیقی دی یعنی دا اولیت دی دا اولیت چې کوم دی د نور دا حقیقی دی او اولیت د قلم دا اضافي دی تطبیق کړی د قلم او د هر څه نه مخکې نور پیدا کړی دی او د دې هر څه نه مخکې قلم پیدا کړی دی بس دا دغه تطبیق کړی دی چا نوم مې د کتاب مرقات شرح د مشکات ایرو ما ستاسو په حضور کې عرض کوم نو چې بیا فلما جاءهم ما عرفوا یو ترجمه مې دا وکړه بزرګانو چې هغه چې مخکې نه پیژندلی وو نو څه یې وکړو کفروا بکفرهم یو دا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا بدا ما چې نافیه شي نو معنا به داسې وکړو هر کله چې محبوب تشریف راوړو جلوګري وکړه آمد مصطفی وشو
نو ما عرفو دوی په ځان دوی ونه پیژند معنا څه تجاهل اختیار کې مخکې نه پیژندلی و که نه خو ځان یې پې دا غرضه کو یعنی غرض دا دی چې تجاهل اختیار کو کفرو بې کفر یې پې وکړه داسې نو ما عرض کړی چې یو تخلیق دی خلقت دی یو ولادت دی یو چې دی بعثت دی دا درې دغه د حضور صلی الله علیه وسلم مبارک ولادت با سعادت جناب رسول اللہ علیہ السلام مبارک په 571 عیسوی کې محبوب کریم علیہ السلام مبارک تشریف راوړی د عیسی علیہ السلام نه 501 کاله تاسو دا تعلیم دا سکول والا ملګری وایي که نه 571 ایډي نو غرض دا دی 501 یم عیسوي کې دا راغلی تشریف یې راوړلی دی دغه ولادت با سعادت دی چې په بیت الله شریف باندې بیت المقدس شریف باندې او د حضور علیه السلام په کور باندې دا جنډې لګېدلې دي شاه عبدالحق محدث دهلوي رحمت الله علیه په مدارج النبوه کې دا ذکر کړي هغه بیا دغه وخت کې ستوري رانږدې شوي دي او بیا محبوب علیہ السلام چې کله تشریف راوړو نابه فرمایي چې زما د دې بدن یو نور ظاهر شو چې په هغې باندې د شام او د فارس تشقدي چې دی نو هغه ما ولیدې چې مړې شولې او د شام محلات هغه ماڼۍ مې ولیدې زما عزتمندو دغه ولادت با سعادت برکات ورسره دنیا ته الله رب العزت راوستل هغه خلقت چې د هر څه نه الله مخکې پیدا کړی دی نور محمدي مونږ تاسو وایو لکه الله نبی کریم علیه السلام اولم دی او آخرم دی نبی علیه السلام مبارک یعنی غرض دا دی چې اخرنی پیغمبرم دی او اولنی هم دی ګوري هو الاول والآخر دلان دی دا تفسیر خو ټولو کړي چې دینه مراد الله دی لیکن مدارج النبوه والا لیکي چې د دینه مراد چې کوم دی نو څوک دی آقا کریم علیه السلام دی اول دی په خلقت کې او آخر دی په بعثت کې دی دغه دی بیا اول او آخر دا مطلب شو او ګوري چې نور دی نو بشرم دی بشریت نه انکار د نص قرآن نه انکار دی ګوري یاد ساتي او د نورانیت نه انکار چې دی دا څه دی دا دلالت دی قرآن کې قد جاءکم من الله نور راغلی دی حدیثو کې راغلی دی لیکن علما وایي که چا د نورانیت نه انکار وکړي دا ګمراه دی او که چا د بشریت نه انکار کوي دا څه دی دا کافر دی خدا یاد ساتي بشر دی محمد بشر لا کالبشر ویاقوت حجر لا کالحجر محمد عربي صلی الله علیه وسلم چې دی دا بشر دی دا نور بشر شان نه دی یاقوت خو کاڼې دی لیکن د نورو کاڼو په شانته کې ګویا کې نه دی عرض مې کو یو بعثت مصطفی صلی الله علیه وسلم دی یو بعثت چې کله 40 کاله محبوب علیہ السلام عمر مبارک چې دنیا ته راغی د هغې راتلو نه پس چې 40 کاله عمر شو نو الله رب العزت ورته ویل زه اوس اعلان نبوت وکړه بعثت وشو وحی نازله شوه غار حرا شریف کې محبوب علیہ السلام خلقو ته ویل ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا اے خلق لا اله الا الله شریف وای کامیاب بشي دا درې وانه چې دی خلقت مصطفی ولادت مصطفی بعثت مصطفی د دې بعثت سره تعلق چې کوم دی نو دا د څه دی زمارو د بعثت سره تعلق دا د سیرت دی ځکه چې مونږ ته قرآن راوړلی دی هغه سیرت به اپناوو د ولادت با سعادت سره تعلق د محبت دی که د دغه ذات سره د محبت وکړو سیرت ته به تیاری او د خلقت مصطفی صلی الله علیه وسلم سره تعلق د انتظار نبی د انتظار د چې کله ورازي او دا ټول مبارکان چې کوم دي په انتظار وکړو په ایمانی وای آدم علیه السلام نوالا تر اخره پوری ابراهیم علیه السلام وی خدایا ربنا وبعث فيهم رسولا
عیسی علیہ السلام فرمایي ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمه احمد، او مور به دعا کوي ان چې کله دا ټول را جمع کړي محبوب علیہ السلام څه فرمایي زه خپل بابا ابراهیم علیہ السلام دعایم د عیسی علیہ السلام بشارتم او د خپل مور به چې کوم دین دعایم دا ټول نبی علیہ السلام را جمع کړ ټول طرفونو ته اشاره پکې را لګوري ښا د آیات ساته موږ به سیرت اپناوو سرنوال خپو پوری کمثال په تور محض محبتو ورسره سیرت نو دغه محبت دا داو بیا دروغ دا او کمثال په تور سیرت وو محبت ورسره نو بیا دغه سیرت په کار نه دي ځکه چې منافقین او منتقی صورت دا سیرت چې چانو دا کړي ګيري وی جامع برابر وي منځونه وو به سامو د تلاوت بکې د منځونه بکې تاسو خپل تلاوتونه عبادت سپخ کارش خو سره وغیرہ بارک شي دا د من او زمارونو دیو جن چې کم دین مونږ بسکو مونږ بدري واړه خبري را منتقه کو انتظار شوه دی هغه کیسه به خلکو ته بیانو میلاد شوه دی د میلاد نه به انکار نکو ځکه چې محبوب علی السلام دنیا ته راغلی دی هو هغه به سوي را روان دی الله وی راغی مونږ وایي خلکا محبوب راغلی دی نو که داسې مجلس جوړیږي نو هغې ته څه وایي میلاد النبي وایي که کله دا وایي چې زما د محبوب پیغمبر دا خواږه ښایسته سنت دي دا سنت دي دی د ولاړې دی د ناستې دی د سفر دی د حضر دی د غم دی د خاده دی د اخلاقو دا چې کوم دی دا ټول بیانو دا سیرت النبي دی سیرت النبي ګورې 11 میاشتې روانه ده خبره په شکل ربیع الاول شریف راشي په صورت مبارکه باندې نو بابا سوی که صورت د محمد نوې پیدا کړي به خدای نه و دا دنیا هغه د حدیث قدسی ترجمانی پکې کړي دا بهر حال دا ورځ شپې 13 دغه کې تاسو هغه شو په 30 مارچ په 30 اگست د اتوار پرز باندې چونکه د الکانو چټینو څوک چې خو موټر سایکل چلولی شي د موټر سایکل ریلی بمی او بیا چې کم دینو په دغه باندې ان شاء الله په د نهي پورس دا به سیم تاریخي 25 تاریخ به 25 تاریخ د نهي ورځ بیا ان شاء الله خپل چې نور کل تاسو کړی خو صرف یاد دهانی تاسو به ان شاء الله ما تاسو ویلو مونږ او تاسو چې دینو چې خو زموار د سیاسي پارټي غړي غړلی شي چې داغه په کور جنډم ولاړی هغه چې کوم د خطابدار می هغه خد زنده‌باد مرده‌باد چغم وای دا ټول خبرې پکې د کومګه د یا رسول الله د یا رسول الله د محبوب علی السلام د محبت ترانه وغږو جنډي ولګو نو ان شاء الله مونږ چې دې کدا تپوس شنور خډیر کمزوري یو رستا په محبت کې مجنډ نیولې وا جلوس مم کړی دی ناس سم مرته کړی دا او په سیرت مې خدای پاک عمل هم کړی دی راغلی ما او یا الله اوس نور مهرباني ستاده چې تر سره سکه الله پاک دې زموږ سره خیر معاملې وکي الله فرمایي اوس چې دې کله کفر وکړو دغه چې آمد مصطفی وشو دې انکار وکړو وای نه منو وای نه پیجند یې چې ځان غرض ک تجاهل اختیار ک الله وی فلعنت الله علی الکافرین اوس ګورې د آیات ساته دا ما دې کې دا ما عرفو کفرو به دا خبر راغلی ده نو مونږ وایو چې دا محبوب پیغمبر خلک یو پیژني ان شاء الله فما عرفو کفرو به باندې با که جند خیر بل جمعه تقریر کو په دې باندې چې مونږ محبوب علی السلام او فجر داغه او صاحب په ان شاء الله بیانو داغه صفاتونه به بیانو الله ته منظور خیری الله پاک دی اول ماته یا تاسو مونږ ټول ته عمل کولو توفیق راکړي خدای پاک يهودي زمونږ استاد او ایمانونه دا مضبوط کی حاضر جمع ته الله په نظر د رحمت وګوري او رب العزت زمونږ دنیا او د آخر کړه مې څومره چې دی الله پاک د خپل درد حبیب علیہ السلام په خاطر باندې پورا وګ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى ال سیدنا محمد وبارک وسلم صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها الحق